بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومنګ ویلو چې په دې کلمه اوله کې چې موږ ویلو کلمه په درې قسمه باندې ده، اسم فعل او حرف. نو په دې کتاب کې به دغه اسم فعل او حرف په باره کې بحث کیږي. اول د اسم تعریف کو، بیا د اسم علامات ویل، د فعل تعریف او د فعل علامات، بیا د اسم تقسیمونه شروع کړو. چې د اسم یو تقسیم هغه د معرب او د مبني په اعتبار سره وو. نو د اسم معرب تعریف وکړو، دغه حکم وي، او بیا د اسم معرب قسمونه چې دای وي چې د اسم معرب شپږ قسمونه دي، او بیا باغ شپږ قسمونو کې بیا چې نه منصرف او غیر منصرف دي. نو د منصرف او غیر منصرف باسي وکړو. بیا راغی نه بعد ویل چې په دې اسم متمکن په دې باندې دا بیا مرفوع وي یا به منصوب وي یا به مجرور وي. نو اته مرفوعات، 12 منصوبات او 2 مجرورات ذکر کړل، او بیا 15 توابع چې نه دا ذکر کړل. 15 توابع دا غي نه بعد اسم مبني. اسم مبني بیا ول چې اسم مبني لاول د اسم مبني تعریف وکړو، او بیا د اسم مبني په اته قسمه باندې ده. اسم غیر متمکن، مضمرات، اسماء اشارات، موصولات، افعال، اصوات او ظروف، مرکبات او اسماء کنایات دا ذکر کړل. دا د اسم یو قسم چې نن داخله شو د اعراب او د بنا په اعتبار سره. بیا دویم قسم تقسیم چې نن دا کړو په اعتبار د عادت سره، په اعتبار د تعریف او تنکیر سره. په اعتبار د تعریف او تنکیر سره د اسم دو قسمونه، معرفه او نکره. د معرفي تعریف، د نکري تعریف، د معرفي هو اقسام د بیان کړل. بیا دریم قسم هغه د اسماء العدد چې واحد، تثنیه او جمع دي. نو د واحد خو د دې خبرې نه وي، نن سبق کې به تثنیه به هم وي او بیا به سره جمع باسنده وبل کې کوي. په منځ کې به یو تقسیم د اسم د تذکیر او د تانیث په اعتبار سره اسم په دوه قسمه ده. د تذکیر او د تانیث په اعتبار سره اسم په دوه قسمه ده، یو د مذکر یو د مؤنث. مؤنث څه ته وایي؟ چې په دې کې علامات د تانیث لفظا یا تقدیرا موجود وي. چې علامات د تانیث پکې لفظا یا تقدیرا موجود وي دې ته مؤنث وایي. او مذکر څه ته وایي؟ چې په دې کې علامات د تانیث پکې نه وي موجود. چې علامات د تانیث پکې نه لفظا موجود وي نه پکې تقدیرا موجود وي، دې ته مذکر وایي. اسم د تذکیر او تانیث په اعتبار سره په څو قسمه باندې ده؟ په زور باندې وایي. په کم کم ده؟ مذکر او مؤنث. مؤنث ته وایي چې علامات د تانیث پکې یا لفظا موجود وي یا پکې تقدیرا موجود وي. علامات د تانیث پکې موجود وي نو دې ته مؤنث قیاسی وایي. څه ته وایي؟ او چې علامات د تانیث پکې نوی موجود، مؤنث وي خو علامات د تانیث پکې مقدر وي، دې ته ویل کېږي مؤنث سماعي. څه ورته وایي؟ مؤنث سماعي. علامات د تانیث په اسم کې درې دي. نمبر 1 تای مدوره. تای مدوره هغه ته ویل کېږي چې د وقف په حالت کې په ګول تاسو سره بدليږي. هغه ته چې د وقف په حالت کې په ګول تاسو سره بدليږي نه ته سوې لګيږي تای مدوره. او دویم په اسم کې د تانیث علامه الف مقصوره ده. الف مقصوره هغه الف ته وایي چې داغې نه وروسته حمزه نه راغلي. الف مقصوره هغه الف ته وایي چې داغې نه وروسته حمزه نه راغلي. او دریم د تانیث علامه ده الف ممدوده. الف ممدوده هغه الف ته وایي چې داغې کې دا حمزه نه د الف نه وروسته پکې حمزه راغلي، لکه حمراء، سوداء. په دې خبره باندې پوه شئ؟ ها د تانیث علامات دي، درې علامات دي. نمبر 1 سره تای مدوره، نمبر 2 الف مقصوره، او درېمو دا صرف په اسم کې د تانیث علامات دي. ګورئ ښه په فعل کې د تانیث علامات جدا دي، لکه تای ساکنه دا د فعل علامه ده، دا اسم د تانیث علامه ده. تای مکسوره د فعل علامه ده. نون جمع، نون مفتوحه د اسم د تانیث علامه ده په فعل کې. او یو د یا لفظي دا هم د فعل علامه ده.
لکه موږ وایو ضربتې، نو په دې کې دا ت د تانیث علامه ده. ضربنا په دې کې دا نون د تانیث علامه ده. تضربینا په دې کې دا یا د تانیث علامه ده. پوهېږئ په دې باندې؟ نو په فعل کې د تانیث علامات جدا دي. دلته کې چونکې د اسم بحث کوي نو د فعل د علامات پکې نه دي ذکر کړي. د فعل د تانیث علامات یې ذکر کړي. په اسم کې د تانیث څو علامات دي؟ درې. کم دي؟ تاء مدوره، الف مقصوره، الف ممدوده. پوه شوئ په دې باندې؟ او چې کله درې حرفي ثلاثي ټکی او بری کې دا مؤنث استعمال شوی نو هغې ته ویل کېږي مؤنث سماعي. څه ورته وایي؟ مؤنث سماعي ورته وایي. لکه ارضون، دا اوس د دې اصل چې دی که نه دا اوریزتون نه ځي. اصل یې څه راځي؟ اوریزتون نه ځي. چې اصل یې اوریزتون نه ځي نو دا په دې کې لکه ښکاري خو پکې ارضون کې تا نه ښکاري، په ارضون کې تا نه ښکاري، خو د دې اصل د چې موږ کله لاړ شو اوریزتون نو په اوریزتون کې تا موجوده ده، لهذا دا د مؤنث سماعي دی. د مؤنث سماعي د پہچان څه طریقه ده؟ موږ به څنګه مؤنث سماعي پیژنو چې دا مؤنث سماعي دی؟ یو پہچان بری کې دا دی چې د دې نه وروستو صفت مؤنث ذکر وي. د دې نه وروستو څه ذکر وي؟ لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وبئر معطلة، وبئر معطلة. نو اوس دلته کې دا بئر دا چې دا مؤنث سماعي دی. ولې؟ ځکه چې د دې نه وروستو دا صفت دا مؤنث ذکر دی. یا به دویمه نښه دا ده چې دې مؤنث سماعي ته به ضمیر د مؤنث پورته راجع وي، ضمیر د مؤنث پورته راجع وي. لکه قرآن مجید کې الله تعالی والشمس وضحاها، والشمس وضحاها. نو دلته کې دا الشمس دا مؤنث سماعي دی ځکه دې د ضمیر د مؤنث د ضحاها کې د ها راجع دی. پوه شوئ په دې باندې؟ بل د تانیث علامه یو دا ده چې دې ته به د دې نه وروستو به فعل چې دی نو دا به د مؤنث ضمیر به پکې راغلی، د مؤنث ضمیر به پکې راغلی. اب ورته ته راځي دا موږ وایو اذا الشمس کورت والا مثال هم صحیح کېږي او الشمس وضحاها دا هم صحیح کېږي. نور هم درې سرونه کې سبا به انشاءالله تاسو زه ووایم بیا. دا دغه نه دي د دې تانیث علامات. د تانیث مؤنث سماعي پنځه نه کې دي تقریبا. او د مؤنث یو تقسیم خدا دی، د علاماتو په اعتبار سره د مؤنث یو تقسیم دی چې مؤنث په دوه قسم دی، یو مؤنث سماعي او یو مؤنث قیاسي. قیاسي څه ته وایي؟ چې علامات د تانیث پکې ښکاري. او مؤنث سماعي څه ته وایي؟ چې علامات د تانیث پکې نه ښکاري. او دا چې کله بیا دی د مؤنث سماعي چې کنه نو دا د دې اصل ته چې کله مونږ لاړ شو یا مونږ د دې تصغیر راوباسو نو په اصل سره په جمع سره یا جمع راوباسو یا تصغیر راوباسو نو په تصغیر سره او په اصل سره په دې سره یو څه په اصل درسي. لکه ارضون دی نو دې مونږ تصغیر راوباسو نو اوریزتون نه اوریزتون نو په اصل کې پکې تا موجوده ده. یا دارون دی نو دار دویرتون. پوه شئ؟ د تانیث یو بل تقسیم دی په اعتبار دا مذکر سره. کچرته مؤنث دسې و چې دې په مقابله کې مذکر حیوان و، حیوان معنا جاندار و، نو دې ته ویل کېږي مؤنث حقیقي. او چې مؤنث دسې و چې دې په مقابله کې مذکر جاندار نه و نو ورته ویل کېږي مؤنث لفظي. لکه ناقتون دا مؤنث دی ځکه چې په دې کې دا تا راغلی ده، په مؤنث کې تا پکې راغلی. او بیا دا ناقتون دا پدې کې تا راغلی دا نو د دې مذکر دا جملون راځي او جملون دا حیوان دی. او ظلمتون دا مؤنث لفظي دی ځکه تا پکې راغلی دا، تا پکې راغلی دا خو د دې هغه مذکر په مقابله کې حیوان دی ځکه ظلمتون د دې مذکر چې دا سره راځي نورون راځي. پوه شو په دې باندې؟ او یو د په جسم مؤنث سماعي یو نه خدا ده کنه چې په جسم کې کم اعضاء چې هغه دوت وراغلي، په جسم کې اعضاء چې هغه دوت وراغلي نه مؤنث سماعي خلک یدونو
او عین دا ټول چې دا دغه دي دا وای به زمکه فصل الاسم اما مذكر او اما مؤنث دا اسم یا مذکر وي او یا مؤنث وي فالمؤنث ما فيه علامه التانيث مؤنث هاي ته ویلېږي چې پای کې مندلېږي کې علامه د تانیث لفظا او تقديرا یعنی یا بګي تانیث دا علامه دا بګي لفظي وي نو دې ته ویلېږي کې تانیث قیاسي او یا بګي دا تانیث دا علامه دا بګي تقديرا وي چې دې ته ویلېږي مؤنث سماعي والمذكر ما بخلافه او مذکر هغه ته وی چې هغه دی خلافي ته خلافي څه مطلب وو چې پرې کې علامه د تانیث نه لفظا موجود وي انا په تقدیرا موجود وي وعلامه التانیث ثلاثه علامه د تانیث درې دي نمبر 1 التاء نمبر 1 تاء مدوره دي ته لګي زور ته لګي تاء مدوره څه ته وي ګول تا چې هغه په حالت کې لکه طلحه نو طلحه د لفظ په اعتبار سره دا مؤنث ته والالف المقصوره او الف مقصوره لك حبلى والالف الممدوده او دا الف مقصوره لپاره درې شرطونه دي یو دا چې دا الف مقصوره پر درې حرفونو بعد راغلي لکه هغه الف مقصوره پر تانیث لپاره وي په کوم کې چې درې شرطونه وي هغه الف مقصوره پر تانیث لپاره وي په کوم کې چې درې شرطونه وي نمبر 1 هغه الف مقصوره پر درې حرفونو ورسره راغلي لکه حبلى فتن ته وس خارج شو فتا ته خارج شو ځکه په فتا کې اگر چې الف مقصوره راغله ده لیکن د درې حرفونو نه بعد نه راغله پوه شئ دویم نمبر دا ده چې دغه الف مقصوره دا په الحاق د لپاره نه وي الف مقصوره د الحاق د لپاره نو بیا په کې هم دا نه جاری لکه ارطو دا ته خارج شو ارطو او دریم نمبر دا ده چې دغه الف مقصوره با محض د زیادت لپاره باندې راغله لکه قبعثرا دا ته خارج شو قبعثرا دغه زیادت لپاره راغله نو هغه الف مقصوره به د تانیث لپاره وي په کوم کې چې درې خبرې وي نمبر 1 خبره سره چې د درې حرفونو نه وروسته راغلي نمبر 2 د الحاق لپاره نه راغله او دریم نمبر د زیادت لپاره نه راغله والالف الممدوده والالف ممدوده الف ممدوده څه ته وایي چې د دې په اخره کې د الف نه وروسته همزه راغلي وي والمقدره او مقدره انما هو التاء فقط دا تا د صرف لکه ارض او دار بدلیل اریده ودویره لکه د دې تصغیر دي دا اریده نجی نو یې په تصغیر سره او په جمع مکسر سره یو لفظ خپل اصل طرف ته ځي نو دا لپاره دا ته مؤنث سماعي لپاره خو مې ټوټل 15 نه کړی کنه او ان شاء الله سبا تاسو بیا مکمل وایم ما زه نو وتی دي تقریبا هغه سبق ما سلوړو د مکه ته بیا باندې کتل او یو پکې دا دی چې لکه د مؤنث ضمیر راځي وي د دین ورستو دا صفت راغله صفت مؤنث راغلی او بل چې کومه سيزونه په جسم کې تفت وي هغه دا به مؤنث استعماليږي نورم دی پکې سبب ان شاء الله ثم المؤنث على قسمين بیا مؤنث یو بل قسم بل تقسیم کې دوه قسمونه دي حقيقي یو دی حقيقي مؤنث حقيقي څه ته وایي وما بإزائه ذكر من الحيوان چې دای په مقابله کې مذکر حیوان نغلی وي کامرأه لك امرأه دا وسه مؤنث حقيقي ذکر دی په مقابله کې د دې هغه رجلون مسړی ما مذکر دی او حیوان دی او ناقه د دې په مقابله کې جمل نازي چې هغه حیوان دی ولفظي وهو ما بخلافه كظلمه دا ته ویل کېږي تیرې ته جنور د دې راځي وعين او عين دا مثال دی دا تانیث لفظي تقديري وقد عرفت احكام الفعل اذا اسند الى المؤنث فلا نعيدها او کله چې د دې مؤنث ته نسبت شي مؤنث ضمیر راځي چې دغه احکام د فعل ته په الګ پیژندلې دي نو موږ دوباره نه وایو
لکه پوه شوي نو د مذکر او مؤنث په باره کې یو د مؤنث او د مذکر تعریف موږ وکړو نور د مؤنث دوه تقسیمونه یو د ادا په اعتبار سره د علاماتو په اعتبار سره او یو د مذکر په اعتبار سره پوه شوي نو موږ وی چې د تانیث د علاماتو په اعتبار سره د مؤنث دوه قسمونه دي مؤنث قیاسي او مؤنث سماعي قیاسي هغه ته وایي چې پای کې د تانیث علامات چې دا پکې موجود وي په لفظونو کې او تانیث مؤنث سماعي ته چې دا هغه کې تا مقدره پکې راغلي د تانیث علامات پکې ښکارا نه وي پوه شئ او د مؤنث سماعي د پہچان پنځه طریقې ان شاء الله سبا وایي او د مؤنث دوه قسمونه چې مؤنث حقيقي او مؤنث لفظي حقيقي دي چې دای په مقابله کې مذکر حیوان وي او لفظي چې په مقابله کې مذکر حیوان نه وي دا بل فصل کې پدې کې د تسنیه خبره کوي د تسنیه څه ته وایي نو تسنیه هغه اسم ته ویل کېږي چې دای په اخره کې الف او یا ما قبل مفتوح راغلي یا ما قبل مفتوح او نون مکسور راغلي پوه شئ تسنیه دا هغه اسم ته ویل کېږي چې دې په اخره کې الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح او نون مکسور راغلي الف ما قبل مفتوح دا راغلي په حالت رفع کې او یا ما قبل مفتوح دا راغلي په حالت نسبی او جری کې او نون مکسور پکې راغلي پوه شئ او دا د سره بار راځي د بار د دې راځي چې دلالت وکړي چې دې سره یو بل هم دغه شانته دي یو بل هم دغه شانته دي لکه رجلنا رجلان رجلين د کتابنا کتابان کتابین د قلمنا قلمان قلمین دا وایي به مخکې المثنى مثنى تسنیه ستوي اسم دا اسم دی الحق باخره چې منحق شوی وي یو ځای شي په اخر ځای کې الف او یا مفتوح ما قبلها چې الف او یا ما قبل مفتوح وي ونون مكسوره او نون په کې مکسور راغلی وي دا سره بار راځي دا تسنیه ليدل د بار دې چې دلالت وکړي علی ان معه اخر مثله چې دې په شان یو بل هم د سره ده لکه رجلان ورجلين هذا في الصحيح واذا په صحیح کې دي صحیح څه ته ویل لکه چې باغ په اخره کې حرف علت نه راغله اخره کې څه نه راغله وس کچرتا په اخره کې حرف علت راغله الف مقصوره یعنی مطلب دا دی چې اسم د سو چې هغه په اخره کې الف مقصوره راغله او دغه الف مقصوره نه منګه د کم اسم کې الف مقصوره راغله د دې نه منګه تسنیه جوړو څه جوړو تسنیه دی جوړو نو دا به خالی نه د دوه حالونه یا به دغه الف مقصوره دا به د واو نه بدل لغلی یا به د یا نه بدل لغلی واو شو به معنی ها دغه الف مقصوره دی خو ګورئ دې په تبدیل باندې خپو واقع ها یو اسم د شي چې هغه صحیح وي صحیح دي ته و چې په اخره کې اسم نه راغلی نو د تسنیه په حالت کې په اخره کې الف او یا الف ما قبل مفتوح او نون مکسوره یا ما قبل مفتوح او نون مکسوره چې امدا لګي او کچرته اسم د سو چې هغه اسم مقصور سو اسم مقصور یعنی په اخره کې سره غلو الف مقصوره راغلو نو دا الف دا خالی نه د کو حالونه یا با دا الف د سوي چې چانه بدل لاغلی الف بسوي یا با منقلب وي الف بسوي منقلب او یا با الف غیر منقلب وي الف منقلب څه ته وایي چې هغه د چانه بدل شي راغلی او غیر منقلب څه ته وایي چې د چانه بدل نه راغلی نو سته لاولنې صورت ک الف منقلب نو بیا به نو حال خالی نه وي یا به د واو نه بدل لاغلی او یا به سره بدل لاغلی اے منقلب عن الواو منقلب عن الواو او یا به راغلی منقلب عن الیا او یا به د دریم صورت په کې نه کنه دا دریم په منقلب عن الواو بل چې الف مقصوره چې راغلی د کلمې په اخر کې سره راغلی الف مقصوره راغلی الف مقصوره به خالی نه د دوه حالونه دا الف مقصوره یا به چانه بدل راغلی او یا به چانه بدل نه راغلی الف مقصوره به چانه بدل راغلی نو بیا به دوه حالونه خالی وي یا به د واو بدل راغلی یا به سره بدل راغلی دی نه کله واو بدل راغلی نو بیا به دوه حالونه خالی وي یا به ثلاثی کلمه وي او یا به غیر ثلاثی یا به ثلاثی یا به غیر ثلاثی نو اوس د سره د شوې کچرته الف مقصوره دا واو نه بدل لاغلو او کلمه ثلاثی وا کلمه سوا ثلاثی وا نو دا به صبر عباره لکه ز فارزه
پس سیده سیده کدا الف مقصوره دا اسم په اخره کې راغلو او دا الف د واو نه بدل راغلو او کلمه ثلاثي وا او د دې نه موږ تسنیه جوړوله نو دا په واو سره بدلیږي پس سره بدلیږي په واو سره واښوي او که کلمه الف مقصوره په اخره کې راغلو او دا الف د واو نه بدل راغلو او کلمه غیر ثلاثي وا سوا غیر ثلاثي وا نو بیا به دا بیا سره بدلیږي پس سره بیا سره او کچتا د یا نه بدل راغلی و نو بیا به هم په څه سره بدلېږي په یا سره بدلېږي لکه پوه شو مې معنی ها لکه پوه شوئ که چېرته الف مکسوره و الف مکسوره ها الف مکسوره راغلی او الف منقلب یا غیر منقلب بیا هم په یا سره بدلېږي الف منقلب نو بیا به خالی نه ده حالنا یا به واو نه بدل راغلی یا به یا کله واو نه بدل راغلی نو بیا به خالی نه ده حالنا یا به ثلاثي کلمه یا به غیر ثلاثي کسب ته یو صورت کې په واو سره بدلېږي چې کله الف مکسوره په اخر کې راغلی الف د واو نه بدل شي راغلی او کلمه ثلاثي وي نو په واو سره بدلېږي او کلمه غیر ثلاثي وا نو بیا سره بدلېږي یا منقلب عن الیا نو بیا هم بیا سره بدلېږي او کله هیڅ چا بدل نه راغلی نو بیا هم څه بدلېږي بیا سره دا واو نه بدل راغلی لکه دې مثال دی عصا دا بدل څنګه او عصاونو کنه سو بدل کې عصاون واو متعارف ما قبل مفتوح او بل تملک عصان او بیا عصن او لوګه باندې کې عصا نو دا الف مکسوره دا واو نه بدل راغلی دې تسنیه ټولما نو دا څه ما عصوانه سمه ما عصوانه واښو مې معنی او کچته دا الف مکسوره دا واو نه بدل نه راغلی او د واو نه بدل راغلی او کلمه غیر ثلاثي وا کلمه سوا غیر ثلاثي وا نو بری صورت کې وسه څه بدلېږي لکه ملها نه وسه جوړو ما ملهیان دا پیسې ولې واښو مې معنی او کچته د الف مکسوره د سیو چې دا یا نه بدل راغلو لکه رحا اصل کې سو رحیان او بیا رحن او باندې رحا نو دا په تصنیف صورت کې رحیان بول سوال رحیان او کچته د هیڅ نه بدل نه راغلی نو دا موږ د وقت په حالت کې په حاصل یا سره بدلو لکه حبارانا حباريان څه شو حباريان لکه پوه نه شو بلې باندې اوس وګورئ که یو دا کلمه داسې وه چې هغه صحیح وه او د هغې نه موږ تسنیه جوړوله نو په اخره کې به الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح نون مکسوره به ولګو خو که چېرته یو اسم داسې و چې د دې په اخره کې الف مکسور راغلی نو الف مکسوره به خالي وي دو حالونه یا به دا الف منقلب وي یا به غیر منقلب وي منقلب معنی دا ده چې دا الف مکسوره چې په اخره کې راغلی دا به چا نه بدل شوی راغلی او غیر منقلب دا معنی ده چې دا الف مکسوره چې په اخره کې راغلی دا چا نه بدل شوی نه دی راغلی بلکې دا د کلمې خپل دی نو که چېرته الف منقلب و یا د چا نه بدل شوی راغلی نو بیا به د دوو حالونه خالي نه وي یا به دا منقلب عن الواو او یا منقلب عن الیا وي یعنې د واو نه بدل راغلی یا به د یا نه بدل راغلی که د واو نه بدل راغلی نو بیا به خالي نه وي دوو حالونه یا به ثلاثي وي یا به غیر ثلاثي وي که الف مقصوره منقلب و د واو نه منقلب او ثلاثي کلمه وه نو تسنیه جوړولو په وخت کې به په واو سره بدلو او که الف مقصوره او دا د واو نه بدل راغلی او کلمه غیر ثلاثي وه نو بیا سره بدلو الف منقلب او د یا نه بدل راغلی نو بیا سره بدلو الف غیر منقلب د تسنیه جوړولو په وخت کې بیا سره یعنی صرف په یو صورت کې به په واو سره بدلې او نو په ټولو صورتونو کې به څه سره بدلې دا خو د الف مقصوره خبره وه اوس الف ممدوده که چېرته د یو کلمې په اخره کې الف ممدوده راغلی یو کلمې په اخره کې الف ممدوده راغلی نو دا به هم د دوو حالونه خالي نه وي په دې کې دا حمزه چې ده یا به دا غیر منقلب وي او یا به منقلب وي یا به څه وي غیر منقلب او یا به منقلب منقلبه حمزه ده غیر منقلب لکه پوه شو مې معنی چې دا الف ممدوده څه ته وایي الف مقصوره الف ممدوده چې اخره کې سره راغلي حمزه راغلي نو کدا دا به د دوه حالونه خالي وي یا به د دې حمزه د چا نه منقلب وي یا به منقلب نه وي که غیر منقلب وه نو د دوه حالونه به خالي وي که غیر منقلب وه
لګو او نه بقالي نوي یا بنا حمزه لپاره د تانیث وي حمزه لپاره د تانیث وي لکه حمراء حمراء دا رسم او تسنید مؤنث ده د احمرو نګوره په دې په اصل کې دغه نشته لري حمزه پکې نشته لري او د تسنید د تانیث جوړولو په وخت باندې په اخره کې حمزه راغله حمراء واښو باندې باندې ها او یا بل حمزه چې نه کنه دا اصلي وي حمزه به وي اصلي معنا دا چې د کلمې خپل به وي دا به چانه بدل شي نه وی راغلي د تانیث لپاره به هم نه وي او د چانه بدل شي هم نه وي لکه قارئ جمع قراء قراء واښو باندې باندې نو په دې صورت کې چې کله دا الف ممدوده راغلي وي او دا غیر منقلبه یا نواو یا بدل نه راغلي او د تانیث لپاره وي سره باندې د تانیث لپاره وي نو دا د تسنیه جوړول په وخت کې دا په واو سره بدلو لکه حمراء النبسوي حمراوالي او کدا حمزه اصلي وا نو تسنیه جوړول په وخت کې په خپل اصل پریدو د قراء النبسوي قراءان سوي قراءان واښوي الف ممدوده کلمه په اخره کې راغله ده نو دا الف ممدوده څه د وجه په اخره کې سره راغلي حمزه راغله نو هغه حمزه چې کومه ده دا بیا غیر منقلب یا منقلب غیر منقلب وا نو بیا به فوق عن خالدي دا حمزه راغلي یا لپاره تانیث او یا راغلي دا حمزه اصلي که حمزه لپاره تانیث راغلي او د تسنیه جوړولو په سره بدلو او که حمزه اصلي وا نو تسنیه جوړولو په خپل حال باندې برقرار پاتې کوو او کچرتا دا حمزه منقلبه وا نو بیا ولا فوق عن خالدي یا منقلبه عن الواو او یا منقلبه عن الياء يعني يا بدا واو بدل لاغلي يا بدا سنه بدل لاغلي دا یانا ک دا واو بدل لاغلي وا نو بدی صورت کې بدا کا واو سره بدلو پس سره بدلو په واو سره لکه دلیل لپاره مثال سره کساء بازل کې سو سو بازل کې دعاء ولا قانون دا ویل د جهار غالب زائدن او رسو کله حمزه را جنا په سره بدلیږي واښوي نو دا کیسه په اصل کې څنګه وو کیسه دعاء رماء ولا قانون ولا کنه ته اوروس کار نو دا کیسه په اصل کې څو کیسه نو دې تصویر جوړول په وخت کې بدا په ستره بدلو په سره او کچر د منقلب عن الياء منقلب عن الياء يعني دا حمزه نه یا نه بدل شي راغلی و نو په فو حالتونو باندې ویل جایز دي په اصل باندې ویلم جایز دي او په دا باندې ویل هم جایز دي په یا سره هغه پوښتنه مې باندې ها دا به په صورتونو کې دا خبره ده کله یا نه بدل راغلی او کله وانه بدل منقلب عن الواو او کایوي کله وانه بدل راغلی کله یا نه بدل راغلی نو دا دواړه ویل شي لکه په واو سره هم بدلول شي او په حمزه په خپل اصل باندې ویل شي کیسه ان دې څه ویل شي واښه مې باندې کله واو نه بدل راغلی او کله یا نه بدل راغلی نو په دوه صورتونو باندې لګي یعنی په واو سره هم بدلول شي او په خپل اصل باندې ویل شي په خپل بیان سره نو په خپل اصل ویل شي نو که الف ممدوده کلمې په اخره کې راغلی و نو الف ممدوده دې چې بای کا حمزه راغلی دا حمزه په خالی نه توقعنا یا به حمزه غیر منقلب یا منقلب که حمزه غیر منقلب وای دا چانه بدل شي نه راغلی نو دا به حمزه به لپاره تانیث وي یا به حمزه اصلي وي که حمزه لپاره تانیث وا نو بیا ودا د تسنیه جوړول په وو سره بدل لکه حمراء حمراوالي او کچر د حمزه اصلي ونه په خپل اصل باندې وي لکه قراء او کچر د حمزه منقلبه وا دا واو نه بدل شي او کله یا نه بدل شي کله واو نه بدل شي او کله یا نه بدل شي او دا په واو سره بدلول هم ویل شي او په خپل اصل باندې هم ویل شي په دې باندې پوه شئ اوس وګورئ کتاب و اما المقصور و هر شيء مقصور يعني هغه اسم چې هغه مقصور وي يعني په اخره کې الف مقصوره راغلي فان كانت الفه منقلبه عن واو کچرته الف دري منقلب وي د واو يعني کله الف بدل راغلي د سنه وكان ثلاثيا او کلمه سوي نرد الى اصله نو دا باړه ولګي خپل اصل دا اصل مطلب سره يعني په واو سره لکه عصوان او پسکه وایو فحسن الګ ویل نو کنده ها وان كانت عن ياء او کچره دا الف مکسوره بدل شي او ديانا الف مکسوره بدل شي او واو يا واو هو اكثر من الثلاثي يا زياد و الثلاثينا او دریم صورت او ليست منقلبه عن شيء یا نوی بدل شوی د الف مکسوره د سشینا نو تقلب یا ان دا بدل ولګي بس سره لکه رحیان فی رحن
وملهيان في ملهن وحباريان في حبارة وحبليان في حبلة. لکه وګورئ دې دا د بالکل آسان لیکل دي چې هغه الف مقصوره بدل شوی دا یا بدل شوی یا باندې بدل شوی نو که الف منقلب وو یا به واو بدل شوی یا به یا بدل شوی کله واو بدل شوی نو بیا به خالی فعلنا یا به ثلاثي وي یا به غیر ثلاثي وي که ثلاثي وو نو به واو سره بدلو او که غیر ثلاثي وو جو بیا سره بدلو او که یا نه بدل شوی جو بیا سره بدلو او که د چر نو بدل شوی نو بیا به بس سره بدلو بیا سره الګه پوه شو به معنی پوه شو. واما الممدود او هر چې الف ممدوده یعنی یو کلمه دې سره چې دې په اخره کې سره غلا الف ممدوده نو فإن كانت همزته اصليه کچته حمزه دې اصلي وا نو تثبتو او برقرار پاتې کولېږي په خپل ځای باندې لکه قراءان فی قراء وان كانت للتانیث او که تانیث ته پاره وا نو تقلب واو واو سره بدلیږي لکه حمراوان فی حمراء وان كانت بدلا من اصل واو او ياء او کچره دا بدل شوی د خپل اصل یعنی منقلب وي کله واو نه بدل شي او کله یا نه بدل شي نو جاز فيه الوجهان دوه وجه پکې جایز دي او واو سره هم بدلول شي او په خپل اصل هم ویل شي لکه کساوانی کساانه هغه په بنا شوي کنه پوه شوي به باندې د دې ټیبل وقوله صفه صفه او زیدا ښه صحیح نه خالي بیا وای ها و سر نه ګوره یو کلمه د سیدا تانیث موږ جوړو نو هغه بدري حالتونه یا به صحیح کلمې نه جوړو یا به دې کلمې نه جوړو چې پای په اخر کې بالف مقصوره راغلي یا به دې کلمې نه جوړو چې پای په اخر کې بالف ممدوده راغلي که د صحیح کلمې نه موږ جوړولا جو په اخر کې به الف ما قول مفتوح یا ما قول مفتوح نون مقصور لګو خبره بخلاصو خو کچرتا یو کلمه د سوچ لري په اخره کې الف مقصور راغلو نو دا الف مقصوره به رتبو حال نه خالی نه وي یا به دا الف منقلب وي یا به غیر منقلب وي منقلب معنی چې دا الف پر چانه بدل شوی راغلی یا به چانه بدل شوی نه راغلی کله الف د چانه بدل شوی راغلو نو یا به دا واو نه بدل شوی یا به یا نه بدل شوی کله واو نه بدل شوی نو بیا به رتبو حال نه خالی نه وي دا کم کلمه کې چې دا واو په حال سره بدل شوی دا به یا ثلاثي کلمه یا به غیر ثلاثي وي که ثلاثي کلمه وا او دا الف مقصوره دا واو نه بدل شي نو تسنیه جوړول په واو سره بدلو لکه عصفار عصب اخره کې الف مقصوره راغله کنه او ثلاثي له درې ټکي دی بګي عصا عين صا واو او دا چې موږ جوړو نه عصوانه سپوږ شوي او د دې په اخره کې دی ملها وو په اصل کې ملها وو په اصل کې سو ملها وو بیا د یدعى قانون د وجه نه ملها یو شو بیا ملها شو نو په اصل کې پکې واو راغله د الف مقصوره سره بدل لاغله د واو نه بدل لاغله ته سره بدل لاغله د واو نه بدل لاغله خو کلمه غیر ثلاثی ده نو دا موږ په سره بدل کړل یا الف مقصوره ده یا نه بدل لاغله راحه په اصل کې راحیون وو سو په اصل کې نو کلمه ثلاثی ده خو د الف مقصوره ده یا نه بدل لاغله د تسنیه جوړولو په کې دا موږ په سره بدل کړل راحیان خو شو او اقوا کچره د الف غیر منقلب یعنی الف مقصوره راغله خو دا چانه بدل نه راغله دا چانه بدلو نو په دې صورت کې به موږ هم چې کله تسنیه جوړو نو دا په سره بدلو لکه حبلا حبلیان او حباره حباره حباريان مرغې ته حباره مرغې ته حبلا حاملې زنانه ته لکه پوه شو به معنی راحه چې نه دا دغه ته ویل کېږي چکی دا جرنده او عصوا همسا ته ویل کېږي پوه شو به معنی لکه په دې خبره باندې پوه شوي خادي او ملها معنا مشغول کړل شوی او کچرته یو کلمه د سوا چې دې په اخره کې الف ممدوده راغلو الف ممدوده دي ته وایي چې په اخره کې د الف نه وروسته حمزه وي نو دغه حمزه به خالی نه د دوه حالونه یا به د حمزه چانه بدل راغلي او یا بنې راغلي که حمزه غیر منقلب وا یعنی د چانه بدل نه راغلي نو بیا به دوه حال نه خالی نه یا به د حمزه لپاره د تانیث وي او یا به د کلمې خپل اصلي کې حمزه وي که حمزه لپاره د تانیث وا نو د تسنیه جوړولو په واو سره بدلو لکه حمراء حمراوان حمراء دا حمزه چې په اخره کې دا تانیث لپاره راغلي ځکه دې ته مذکر ته د احمرو راځي سره دي نو پرې به اصل کې حمزه نشته ده خو تانیث لپاره کې د حمزه راغله نو تسنیه جوړولو په واو سره بدلو او قراء ده قراء په اخره کې خپل حمزه ده ځکه دا قراء دا جمع د قارئون ده سره او بقارئون کې حمزه موجوده ده بقارئون کې څه موجوده ده نو اصلي ده نو دې نه تسنیه جوړول په کې خپل اصل معنی ولاکو او کداغه حمزه منقلب وا یعنی دا واو یا نه بدل لاغلی وا دا حمزه منقلب وا یعنی دا واو یا نه بدل لاغلی وا
نو دوه صورتونو باندې ویل جایز دي او واو مفتوحه سره بدلولم جایز دي او په خپل اصل باندې ویلم جایز دي لکه کیسا اون له واځه کې کیسا اونو سو باځه کې نو کیسا اون ته کیسا وانه کیسا ان ویل جایز دي او ردا اون په اصل کې ردا یونو ردا اون په اصل کې سو ردا یون یعنی همزه یا نه بدل الله نو ردا ان ردا یا ردا وان ویل جایز دي پوه شو به معنی واسمخ قاعده وي ويجب حذف نونه عند الاضافه چې د اضافت په وخت باندې د تسنیه حذف کو ځکه نون د تسنیه او نون د جمع دا فرع دي د نون تنوین فرع دي د نون تنوین لکه رجل دا رجل چې نه دا بلی په اخره کې تنوین دي خو چې کله د دینه منګه دا دغه لري کو تسنیه جوړو نو رجلان د الف ته الف سره موږ تسنیه ولګو او د تنوین په عوض کې منګه نون عربي ولګو نون عربي دا به ګرځي دي لکه پوه شو مې باندې دا ځکه دا دلالت کوي په اتصال باندې اضافت دلالت کوي اتصال باندې او دا تنوین او فرع فروع د تنوین دا دلالت کوي په انفصال باندې ځوان دی بل دي ويجب حذف نونه عند الاضافه او واجب دي حذف کول د نون د تسنیه د اضافت په وخت کې لکه تبه جاءني غلاما زید الباطل کو غلامان زید غلامان لما خواته دو غلامان د زید راغل نون د تسنیه د شوی دي مسلمان مسلم بعد مسلمان مسلم وكذلك تحذف تاء التانيث في تسنيه الخصيه والاليه او ادارنګ حذف کول کېږي تانیث په تسنیه د خصيه او الیه کې لکه منګه چې کله هغه سوزونه چې هغه د یو سره متلازم وي د یو سره سوي متلازم معنا چې یو سره لازم ملزوم وي نو دا د سی لکه د یو سیس په شان دي دا د سی وی لکه د یو سیس په شان دي نو څنګه چې لکه واحد ټکی دی په اخر کې تا د وحدت راغله تا د وحدت راغله نو تسنیه او د جمع جوړولو په وخت کې دغه تا د وحدت مونږ کټکو نو دغه شان دي د خصوصیتون او الیتون دا یو ټکی دي لکه د یو بل سره لازم او ملزوم دي خصوصي ویل کېږي اګو ته او الی ویل کېږي کوناټو ته نو دا یوازې نه خدا د تسنیه په صورت کې نو دوه د یو بل سره متلازم دي نو گویا کې دا یو چیز دی نو چې کله د خصوصیا یا د الینا د دینه منګه دغه جوړو تسنیه جوړو نو دغه تا د وحدت بل لري کو خصوصیت یا الین دا بو الیان خصوصیان پوه شئ معنی خصوصیتین هم ویل شي الیتین هم ویل شي ولکه دغه ته غوډول شي وكذلك دغرنګ تحذف تاء التانيث حذف کولېږي وتر تانیث في تسنيه الخصيه وتسنيه الخصيه کې والاليه او اليه اليه د مکی سے دا متذوي خاصه صرف تقول خصيان لکه تبع خصيان او اليان به لانهما متلازمان اول یو کزا او اليان نو خپل بچی لکه خودره شم مې کې دا ورکنه معنی به صحیح دا معنی ده لانهما متلازمان زګه دوانه متلازم دي بزره فكانهما شيء واحد گویا کې دا دوانه یو شی دی واعلم انه اذا اريد اضافه مثنى الى مثنى دي یو قاعده وي کله چې د تسنیه اضافه تسنیه ته وشي د تسنیه اضافه تسنیه ته وشي نو دا لاولنه په صورت د جمع کې لري لاولنه په صورت د جمع کې لري د دې وجه دا چې د تسنیه نسبت په یو کلمه کې د دوه تسنیه اتصال لفظا او معنی نشي کېده پوه شو به باندې لکه لاسونه خطبه دي کنه فقط او ايديهم الله تعالی وای لاسونه یو کټ کوي لاسونه خطبه دي اذر دې به کار فقط او یداهما خدای لګي دا یدهم تسنیه نه او هما ضمیرهم د تسنیه نه د اولنې تسنیه په صورت د جمع کې لیکل کېږي فقط او ايديهما ان یا ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما حضرت حفصه رضی الله عنها او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاه والسلام عادت مبارک داو چې نمازګر د ماندر ورسره د خپل ازواج مطهرات او خاله بدلو د هر حال به د پوسخو ضرورت بو هغه پوره کوو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو پیرا دو روایت دي دیو بی زینب بنت جاش کرے ایثار شو بل دغه دار چې ماریا قبطیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځه و دای سره ایثار شو دې دوانو حضرت حفصه رضی الله عنها حضرت عائشه رضی الله عنها دورال دوانو مشوره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منکر راشم ورته چې هغه سره خلینا د مغافیر وبین کیږي مغافیر دا بدبودار بوټی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی نو دوه ورته وستله خلینا مغافیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما خو کبین کړل دلته او ما خو نور څه نه دیس کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قسم وکړو چې لکه زبا بیا دوه روایت یو دا چې کبین ته باندې نږدې کېږم او دویم دا وی چې زبا د ماریا قبطیه ته بزغه سره خواله بزم نو چې ما ته دونه تکلیف جوړ شو دینه
او دا خبره خو الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام په دامه وکړه نو وی من انبا کا تعالی چا خبره کو نبأ ان العلیم الخبیر بیا ورته الله تعالی وی ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما کچری تاسو توبه وستله الله پاک بس تاسو نه مایل کړو قلوبكما لګی فقط سندې ماره حضرت عائشہ حضرت افسر دن قلوب جمع ذکر کړي اصل کې قلباکما بکارو وکړه چې تسنیه اضافه تسنیه ته وشي نو تسنیه په صورت جمع کې لیکل کېږي ويعلم انه اذا اريد اضافه مثنى الى مثنى وپوښ به خبره باندې چې کله ته اراده وکړل شي د اضافه د تسنیه ته یعنی د تسنیه اضافه تسنیه او شي يعبر عن الاول بلفظ الجمع نه د الاولین په تعبیر کول کېږي په لفظ د جمع سره کا قوله تعالی فقد صغت قلوبكما چې بدای سره کوکړی وزرون الله پاک تاسو اصل کې قلبا کو ماره دغه چې فزرانه وی کرا ذات عائشہ ذات افصا خو لگا قلوب جمع ذکر کړي یا فقط ايديهم الله تعالی وي چې غل سره او غلا قضا چې کله اغلا وکي نو فقط ايديهم تاسو دنو لاسونه کټکوي نو لاسونه خودوي پکاره چې یاده همای ویلې وي لیکن د تصدیق د فچ کله تصدیق وشن لونه په صورت د جمع کې لیکل کېږي او دا ولي وذلك دا لكراهيه اجتماع تثنيتين فيما تاكد الاتصال بينهما لفظا ومعنى ځکه چې دوه تسنیه په یو ځای کې جمع کېدل چې کله پای کې تاکید متصل وي ځوان په مېس کې نو لفظا او معنی پرې کې یو ځای کېدل نه نشته یعنی د اضافه د وجه نه به کوم اتصال لاغه او چې به کوم اتصال لاکه د معنی په اعتبار سره نو د سینې شکیره نو لہذا دا ولنه په صورت جمع کېږي هغه بلې باندې پوه شوي نو نن سبق یو د مذکر مؤنث تعریفونه د مذکر د مؤنث و تقسیمونه او د تسنیه سبق وي تسنیه تعریف کو او تسنیه چې موږ د صحیح نه جوړو د الف مقصوره نه جوړو د الف موجوده نه جوړو او درې قاعده ولې شوي پوه شوي یاد بشي دا شابه د زرواړو دا غالب چې